دا مینه داس شای دی چې دا نه په کښلي دو، نه په چیخندو، نه په تور دو، نه په سپین دو، نه په چک دو، نه په ټیټ دو، زړه دی چې په چار ووایي. مو تاسو ته مخکې ورته خبره کړې وه چې په یوه جنګل کښې دیو هغې بادشاه ته وایي چې کیم نرغینده مطلب کیم په مخکې ټیم شو داسې وشول په انډیا کښې چې ورته دغه بیزو د خلکو نه د وړکې قبیله یوړله کله واته خو بیزوګۍ ډېرې دي. بیا هغې یوړله، بیا په جنګل کښې ستره کړله، بیا هغې ته وویل چې دا دیو دی. بیا ډېر سخت خوشحالی هم و او د جنګل چې کوم جناور وي د هغې په اشارې په ژبه پیدلي دی د په دی د پیدل دوی خپل سره ګرځاول. بیا ژڼی شولي دیو خو ډېر سخت خوشحالی و. اچھا داسې صحیح کا چې به د جنګل پیرا بادشاهي جوړ کړلي. بیا د په انتظار باندې زیبرا په انتظار وه، باراسینګه په انتظار وه، بله د وژده مغزي وله خو ښه نوم یې دی هغه په انتظار وه. خو چې چیرې مطلب تروری هم په انتظار وه، هر شی په انتظار وي چې میږو بیا د ده سره مینه کې بیا ورو سره کوي. خو آخر کار دی باره چې پاته ولګېدله چې دیو چې کیم دی هغه په چینګه شمایان دی. دا کیسه چې غونډې د جنګل جناور یې واورېدله ډېر سره په سوچ شوي، ډېر په غوسه وي. دیو ته پاته ولګېدله، دا یې ډېر غوسه و چې ګڼه تاسې د مو چې کومه مینه دوی دغې ګاپ لګوئ، تاسې هسې ګاپ هم جوړ کړی دی. زړه مې دی چې مایان شولو، خو مایان شولو دیو مایان شولی په چینګه شا باندې. بهرحال غونډ یې راوبالل، یوارې چې ماړۍ ورته جوړه کړله، په دا کښې هاتي دی، په دا کښې ییش دی، مزاری دی، زیبرا دو، د وژده مغزي وله غیر وبالل یې دو، چا پکښې ورچکشه تروری هم دو، باراسینګ تروری نه وه، نور غونډ روباللي دي، ماړۍ یې ورته جوړه دو چې ویس یو صفات کوئ د مو د چینګه شی. هاتي خو دې ډېر سار اوچاولي و بادشاه ته اول ورته ویلې چې مو چې ګڼه سام ساړه خو په جون د لړې وکړې، لوړې په چینګه شمایان شوې. په دغې کیسه باندې دیو ډېر سا غوسه شولي، ایکدم یې ورته چې وبوسئ لرې کېږئ. هاتي یې واستلي، د ایشه نامبار ووایي ایش ووایي چې بی د ټول سړی خو باربود شوې څه وکړي. دښتې یې چې ووځه بله خبره نشته دی. په دغې نمونې مزاري ته وویل، مزاري ورته وویل چې میږ خو په تو باندې غیرات کولي، نور چې کوم جنګل بادشاهون وي یخ ته میږه وایي چې د میږ ډېر کوشلی بادشاه دی، ډېر تکړه دی، ډېر شور دی، ته لوړې په چینګه شمایان شوې. دی درته واستي د کامرې نه داسې باراسینګ ورته وویل چې زه په انتظار وم، ژړل یې ورته ویل چې وبوسئ دا هم مطلب زه په چینګه شمایان یې تاسې صفات نه کوئ، تاسې غونډ ګیلې کوئ. خو دیو ډېر غوسه دی. په دغې نمونه یې زیبرا ته وویل، زیبرا ورته وویل چې بادشاه سلمان ډېر ټیم خو زه په انتظار وم چې ګڼه خو د مو غوندې کوشلیز د مو دا سپینې دغه براګې په ملا کښې لیکې ته نه وینې او ته لوړې په چینګه شمایان شوې. دی د کامرې نه راواسته، خو ډېر غوسه دی بادشاه. بهرحال بیزو یې راواستله، بهرحال د سره یو سپین ورای وکنه که تاسو چیرې لیدلی وي، هغه نه یې مشورې وغوښتلې، پوښتنې یې پرې کولې، ورته په دا چې شوده یې د هغې راودلي وي، ورته ویل چې اوس دا راوښایه چې چوک پوتې شول په جنګل شي. ورته ویل چې په جنګل شي خو یوه ترورۍ پوتې شوله، نور خو غونډ پرې راشول. ویل چې منډه راوبولایي دا ډېره خاروپه دو. دا یې ورچه نه ووتلې، دغې وریدې سیرې وکړله، خوله یې ویته کړله، ترورۍ یې وبالله. ترورۍ چیرې وراستی یو یې پسې تللی دو یا چیرې ګان بالو پسې تللی دو، په منډه روغلله. خو چې ویې لیدل یې کور مخته یې د ایشه بغورې ولیدلې چې ایشې لاله وي. اچھا چې ورته روغلله چې ایشه وروره دا څه چال دی چې میږ ښه داسې راواستلي په چینګه شمایان دی نه ساړی ایوه د بلې نه ماني. خو په سار مې ساغ داړ دی خورکۍ که ته څه کوای شې چې وکړه کنې میږ خو بل جنګل ته لاږي. پر سړی هاتي ویل وړو هغې ته یې وویل چې ته کړه ویله بغورې لاله وې وایي چې خو میږ هم دغسې نمونه کسه دی اینې. مزاري ته یې ویل، مزاري وویل چې بی یې میږ خو هغه غاغو دو هغه خبر هم دو، یې میږ خو کوشلی بادشاه و په چینګه شمایان دی. زیبرې ژاړل، هغې بلې د باراسینګ یې ژاړل، هغې بلې خو د غونډې ترورۍ دې سوچ وکړي چې کاږه مانه کې کازه نن چال نه وکړه که نه. دا کیسه خو ډېره سره خروپه شوه، ډېرې چال وکړي، چالاکي یې وکړله، خو د جګه خو یې شو رابولي. ترورۍ دې درته ورنه اتله، خو چې څرنګه یې ورنه اتله ډارې کې چینګه شاته وویل چې اولو د مو خواږې خورې، د تو د نری نری ګوتې، د تو د براګې براګې سترګې، د تو دغه شین په خورینه خولینه رنګ، اولو د تو ټرټرای چې زه ور و د شپې مې خوب ورته وشي. دیو چې دا خبرې واورېدلې ډېر سخت په سوچ شولي وی چې کاږه مانه کې دا خو ترورۍ صفات یې کوي د چینګه شی یک ونه وکړلې د پیرا جنګل جناور یې کښې چا صفات نه وکړلې، ترورۍ یې ویلې کو
خو بهرحال ترورۍ ته وویل چې نه دا تی صفات داسې ویلې کاوې خیر خدای کته دغه نه کاوې چې مطلب زه ګولا ترورۍ ورته وویل چې ګولا د چنګشه غوندې د دغه چنګشه غوندې خوشالیست چې دا تو درته خوشا کړی دو اولو خوږه وروره دا خو مطلب صحیح کا چې دا خو تو مخشه دا کیسه کړی وای زه در سره یم رټ خوان یې وکړلی تو سه جوړی و ډېر سخت خوان کو ډېر سخت خوشالي لیدل شي او خو ډېر صفاتینه ورته وکړل دیو ډېر خوشول شولې چنګشه ډېره خوشوله شوله و دیو ته وویل چې تو په دا دره غاښ چنګشه خوشا کړی دو غاڼه زه داره په تو فخر محسوس کاوه چې ته دره شیوري ترورۍ د مغزنا چارو خاصه نور به وقوفون وي دی ورته وویل چې دیو اخر کار ودغی ترورۍ ته وویل چې ویایا نن چې ته چویا یې کاته چې د پرړه خوشاوي خالی حکم کوا چې زه ته هغه اودا درکړه د جنگل دی ورته چې مو اچ اودا نو دو غشتي نه غوړم خواړی کا ریکوست مې دای کارو سره مانی چې ویایا حکم کوا دی ورته چې دا غون د جنگل جناور دی ولا غون کړی دی د جنگل نه وبوسه دا ما وبوسه دارو ګورو غټکا په دا چې په دوه د میش جنگل خړوي نور جنگل جناور ورو چی اچھا دا خو ساده ګون دی د خدای پاکي رون دی ته دی شسار وکسا چیرې په زندگی مینا کړی د دای په خوشالیس پیږي دای په مینا پیږي چې ته دنه پښتنه کاوي دیو دې سار وخه جاولې وی چې را داس خودو بیا دې ترورۍ ورته و چې ته هاتی وکسا دا غټ سار وکسا دا خړه تور شامجې وکسا دا په مینا پیږي ته دنه د مینه پښتنه کاوي یې مینه پښتنه خو د مونږه کاوه مو کړی دا غریبون خو پیچ نه پیډا بل مزارای وکسا ورورا ټوله ریجه دا واړی کې جناور ولا سور کړی وي دا په مینا پیږي ابل زیبرا وکسا ابل براسینګ دا په مینا پیږي په مینا خو خالي ز پیږي دا به وقوفوندي لہذا دا ماو بوسه د جنگل نه ایسوری کا دی ورته وای چې بالکل مې خوشادو پنن آباد دغه جنگل په مون آباد په دوم نمبر ته یې تو حکم چالیږي یې تو کی سوغون مانی خوشالي مزدور د ترورۍ ډیره خوشاله شوله ورواله د یوان و خوشاول ورته ویل چې وس خپاکه ما وستي خوشول شي خپل ګرځي مو د معاملې درته حل کړله بهرال د دې معاملې حل شوله یش خپل خپل یار لوړلی اتی لوړلی بل لوړلی اچھا ور دې دیو چنګشه والا پوتې شو ولا دیو چنګشه د چکیم پالا جارې دل دا وې هار غایز دیو چنګشه په دا مټ شیشولا بیودای په بندراونو بیودو ورته کړې دل بیودای ډېر صح شولو درمه هڅه د خبره په دا پر وکړه چې مو ته ډېر خاتینه تو سه ډېر میسیجینه روغلی وی پاروش شکول روغلی وی بیا روغلی وی دا د درې کسانه پښتنه وکړه چې خالد خان مشته در وشای چې د مینا څه شای دی بیا مو ورته و چې په لاند الفاظینه شمدار وجدا واقعیا درته بیان کړله چې د مینا د زړه مینا وی دا نه په تور دو نه سپیندو نه پکشلی نه پچی خندو په چهانه دو دا د چ په چا روغله بیا د پیروغله نر لکه چې چرنګ د دیو مینا پچینګشه روغله یې د خاطر یې غوان جناور د جنگل نه واستل خالد د په خاطر چې په دې دښه عقل نو د دې په دې دښه کا عقل وای خدای د جانینا پیمان لیوی نر مې دا خبره صرف او صرف په دا باندې وکړه چې تاسو د مو همیشه د ریډیو پروګرامینه وروي او به اغه نه خپل په دغه یوټیوب باندې د میجا پروګرامینه حکاو نور داسې واړی کی کلیپینه وی د میج ملګری ته یو راوي تاسو در لږی چې کله هم کوشش کوي ستای چې هر وخت سپینه ما ویای کله د سپینه ویل ډیر نقصان شي او هر جوی کې سپینه خبره هنه چالیږي کداغي غونډه جناور عقل کړای وای خو د جنگل شو په عزت پوتی وی او دی ورته ملاوي نردای د عقل نچار نو خسته په دا واجه لہذا د جنگل نه استل خو ترورۍ و په دښه عقل و د عقل استعمال وکړلی په دا واجه باندې نه دیتا او دا هملاو شولا چې پیرټ هنه شول او د غون جنگل بادشاہي ورته ملاو شولا نر خبره مقصد دا دی چار وخت سپینه هم بیا هر وخت داسې هم کوي دا خو مینا دا خو زړه دی چې په چ شیروغللی بیا پیروغللی نردا بستینه تور کسي نه سپین کسي نه چنګشه کسي نه ملاخ کسي چې په چ دروغللی نر اکثر ز خلک ته ویای چې دا نه په تور سترګې دو نه په سره شینډینا دو نه په چ شي دو دا زړه دی چې د چا سره دروغللی رو دیغللی چې چوک د چا سره مینا کوي په صفا زړه کوي نیت صفا کوي په مینا کې د نه احترام دی عزت دی او در احترام عزت یې کوي لکه د خپل جون د جمعې چ کوي دا مینا د الله تعالی د طرفه نه روچی دا د تو خونی رشتہ نه وي چې ته وی چې کنه د مو د سره دی وینه رشتہ دو دا خو مطلب الله تعالی د تو زړه په انسان باندې روالي چې پچا دی روغای او بس دغه احترام کوي همیشه مینا داسې نه وي چې همیشه وخت کامیاب وي مینا نه دو چې ته وی چې زه سره تا ورساو مینا کې جدایی وي په مینا کې اخري هاته نه راسیږي اکثر نر مې دا خبره درته وکړه چې نه دیو هم په چنګشه مایان وو د پخ پر مینا اکثر مینا وا خو کله عقل استعمالوي کله شیشه خبره حکاوي هر وخت جذباتي کېږي ما خپل ځاني خیال ساتي خالد خان ته اجازه الله حافظ